سلامونه نیکی احترامات ملګرو بلال یم ستاسو ورور څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ ګران مشر د پاټه امیر او د پاکستان د مذهبي امور وزیر مفتی عبدالشکور سے پرون د روډ اکسیډنټ په حادثه کې شهید شوی دی. الله تبارک و تعالی دې د هغو مغفرت نصیب کړي او د هغې د شهادت دې الله تبارک و تعالی قبول او منظور کړي او د هغه کور والا ته د هغو بچو ته د هغې رشته دارانو ته د الله پاک صبر جمیل ورکړي. مونږ ته دې الله پاک صبر راکړي ولې چې د هغې د مرګ خبر د هغې د شهادت خبر د اورېدو سره مونږ ته چې کم درد تکلیف ملو شوی دی دا هغه یو الله تبارک و تعالی ته معلومات دي. ملګرو څنګه چې مفتی سردار علي حقانی شهید رحمت الله علیه شهید کړی شو پته یې ونه لګېده نو دغسې به نور علمای کرام هم شهیدان کیږي. د دې مکمل تحقیقات وکړي چې زیاتره خلک وایي چې دا اچانک حادثه وه نو ما ته خو اچانک حادثه نه ښکاري کنفرم نه یم خو خپله سوچ مطابق دا خبره کومه ولې چې راشئ تاسو مفتی عبدالشکور صاحب په خپله واورئ د هغه یو بیان یو څو ورځې مخکې کړی دا بیان تاسو واورئ تاسو ته به په خپله باندې اندازه وشي چې آیا دا اچانک حادثه وه یا دا سپلین دی. د دې خو موږ تحقیقات غواړو. تاسو راځئ د مفتی عبدالشکور صاحب دا ویڈیو کلپ در سره لږ واورئ. تاسو کل بھی مجھے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹیلیفون ہو رہے ہیں کہ 20 علماء اور بھی ٹارگٹ پر ہیں اور ان کو شہید کیے جائیں گے. کیا یہ کوئی ایسا حربہ تو نہیں کہ علماء کو دمکا رہے ہیں اور اب اپنے مشن سے ہمیں جو ہیں وہ ہٹانا چاہتے ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب ہم نے تو یقیناً عزم کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس ملک میں اس پاکستان کے استحکام کے لیے اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے خواہ معاشی طور پر ہو یا امن کے حوالے جب تک امن نہ ہو جناب اسپیکر آپ خود سمجھتے ہیں اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف یہ دو بنیادی چیزیں وی تبا کم ملا وجن و تبا خان سومره تکرکی تبا کم ملا وجن و تبا خان سومره تکرکی مونږ لښکر د مولانا یو زمونږ هر بچی مولا دی. ملګرو مفتی عبدالشکور صاحب وایي چې د شلو علمای کرامو نومونه یې ورکړي دي لیست کې هغې کې چې دی نو دغه د مفتی عبدالشکور صاحب هم الله تبارک و تعالی ته نږدې شو. آیا د علمای کرامو دا وینه ولې دومره سسته ده چې داسې او لا بیا د شلو کسانو د دې د تحقیقات وکړی شي؟ مولانا فضل الرحمن صاحب د په دې خبره باندې هیڅ کله چپ نه پاتې کیږي. مولانا فضل الرحمن صاحب له پکار دی چې هغه د دې د تحقیقاتو مطالبه ډېر په سختو الفاظو کې وکړي ولې چې مونږ نشو برداشت کولی چې زمونږ علمای کرامو نه د قربانۍ ګډورې نور جوړ کړی شي. وګورئ څومره علمای کرام نور شهیدان کړی شول. شیخ سمیع الحق شهید کړی شو، مفتی سردار علي صاحب حقانی صاحب شهید کړی شو، حق نواز حقانی صاحب شهید کړی شو. داسې په بجاول کې چې دی نو څومره علمای کرام شهید کړی شول. مولانا فضل الرحمن صاحب له پکار دی چې د دغو چې دی په سختو الفاظو کې د دغو د تحقیقاتو مطالبه وکړی شي. مونږ نور چې دی دغه نور چې دا کوم علمای کرام شلو لیست تیار شوی دی مونږ نور دغو جنازې لیدل نور نه غواړو. مونږ نور د قربانۍ ګډورې د علمای کرامو نه جوړول نه غواړو. مولانا صاحب د دغو تپوس وکړی شي. او بل راځمه کم پلیت او نجس خلک چې و چېرې مفتی عبدالشکور صاحب حج ګران کړی او دا د دومره نه دومره ته رسولونه هغو ته ځیم چې ستاسو په حکومت کې حج بند شوی و خو چې د دغه حکومت راغی الله پاک آزاد کړو او مفتی عبدالشکور صاحب چې د حجیانو کم خدمت کړی دی دا چې څوک حج له راغلو د هغو نه معلومات وکړي. پلیتو خلو والا ته وایم چې خولې بندې کوي. کومو پلیتو خلو والام چې کم علم مني یعنی شیخ ادریس صاحب راځئ تاسو د شیخ ادریس صاحب دا بیان د مفتی عبدالشکور صاحب متعلق واورئ. زه به یو مثال تاسو له صرف اوس درکمه اگر چې دا خبره من حیث العموم ستاسو دغه دی اوس نن سبا حج له چې دا کم خلک لاړل موجوده دور نو عالم زمونږ د حج منسټر دی عالم په خدای یقین وکړه تپوس وکړئ چې سږ کال څنګه حج وشو. بهترین داسې حج وشو چې په دنیا کې نه دی شوی. داسې خوراکونه فروټونه چې هغې به یې مونږ پې څښا شو راته او داسې بلډینګونه 5 سټار او اعلی بسترې او خوراک بوفي سیسټم او خرچه د ټولو نه کمه ځکه چې وزارت یو عالم سره دی.
او ما ته په خپل هغه وي ایربونو روپو له مې ډغره ورکړه او دا خدا به د عوامو نه خلکو راایستلی دا د ملک خو د عوامو په وینو په دې خولو باندې ولاړ دی صاحب که دا هر څه دي زمونږ په سر مزې کوي علماو سره مرسته پکار ملګرتیا پکار په یو سړی نه کوي زیبر په چا نشته نو کم از کم د هر یو کس له دا پکار دی چې د لیډر د براکته بل لیډر پسې سپکې نه وای